الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللہ جل جلالہ و امن والہ دی بنی اسرائیل حالات بیانائی من جملائی وا خبرہ دی دے ایمان دے نروڑلی وا بنادی دا کولا دے جبرائیل آمین چدا دا دی میر دشمان دا لغیاظ باللہ البتہ میکائیل علیہ السلام چدا دا صحیح فرشتہ دا و دا اللہ پاک صحیح ڈپٹی کئی امام احمد رحمت اللہ علیہ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ و امام طبرانی رحمت اللہ علیہ دا غدرے سر محدثین دا یو حدیث روایت نقل کردا یورید یہود روغل جناب نبی کریم علیہ السلام تک شنست متوئی چمیز دی تونا سول کئی کدی سول جواب دیرو کا اغا سول جواب سواد پیغمبرنا بل سیک نشکولا بیامیز دی تو پیغمبری منی و تو بندوی ایمان روڑی او کا جواب دیرو نکا بیمیز ایمان روڑی نبی کریم علیہ السلام فرمی چڑیرو سارا دیدہ پستنا دا نیوکرا چاوال اولدار توشیا چی دی پیغمبر خیب سرانگ دا انہیں خیبینہ خمیزو تو تے ٹول کئی خیب پیغمبروں نے خیبینہ سرانگی ہوئی جناب نبی کریم علیہ السلام فرمی تنام عینی ولا ینام قلبی د مسترګې خو خیبیولې وي اپټې وي خیمو زړه چې دا همیشه وي فقال صدقت بدغه ټول یهودي په جواب چې دا خبره دا وکړه چې دا رښتیا ده چې پیغمبران چې وي د هغه زړی نه چې وي دا همیشه وي شي اخی بیولې نه وي مسترګې البته چې دا هغه پټې وي هغه خیبیولې وي پیغه شی واغته نقطه داوی چې د پیغمبرونو زړه نه چې دا د 24 غنټې د الله په ذکر سره لګیا دی به کدی خو بیاوله وی هم د زړه د الله ذکر کوي واغاوی شي بل پښتنه دی دا نه وکړه په دغه شهادت اقرار دیو کو چې صدق تر رښتیا دی ویل بل پښتنه دا نه وکړه چې دار ته وشایا چې د یو مېرو پلور نه یو بچای پیدا شي او کله موقع د بچای د مېرو باندې یو کله د پلور باندې دغه سوځه دنه بچی ډېر رنگ مېر طرف ته شيخېږي وای دنه بچی رنگ پلور طرف ته ډېر شيخېږي جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي چې کله د مېرو د پلور هغه نطفه مانی چې دو ارحم تلوړ شي بکچرته د پلور نطفه ډېرې د مېرو لکامای به بچای د پلور باندې کله مېرو ډېرې د پلور لکامای به دای د مېرو باندې وي دې خبره تصدیق او کو چې بالکل دغه څه ده بل پښتنه دا وکړه
چې دار ته وښیه چې د میر د نطفې نه او د پلور د نطفې نه د اولاد کیمه حصہ جوړېږي. ګورې دا داسې بېهوده سوالونه نه دي. دا یقینا که پیغمبر نه و نو څوک دا جواب ورکولی شي، ځکه چې دا علم خو الله پاک لره ده که نه، چې د میر نطفه د پلور نطفه میر نسته ګډه شي، میروله نطفه رحم ته راشي، نو د دغه نطفې نه کیمه حصہ جوړېږي. خو جناب نبی کریم علیه السلام خو نبی الانبیاء نو د مبارکو ته وفرمایي چې د پلور د نطفې نه د انسان اډیکه او د پلې جوړېږي، او د میر د نطفې نه غوښه او د نیکون وغیره دغه شیونه نرم شیونه چې دي دا دی دا خبره دمره تصدیق وکړو چې بالکل وایذا فی کل کتاب دغه رنګ دا په کتاب کې موجود دي. دغه شپه دی ټول لا جواب شل نو لا جوابی دی وجنه دی ایمان وروړه دغه چې ودا کړی دو ودله خو دی ایمان اراده ستانه بیا بل سول داو چې کله چې جنت ته لوړ شي الله پاک ته مې ورته ټوله ته نصیب نو په جنتیونه باندې الله رب العالمین د ټوله نه پهله خروق سره کوي. جنتیون چې جنت ته لوړ شي رب العالمین د جنتیونه پهله مستیا پته ځمن نه کوي. جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي کباد النون سینا دے کب سینا چه دو دا پیلا دے جنتیون خروق تا اسی دینا خروقی نا خود دیر وی پا پیلا جنتیون چه خروق کئی ناوی سروی دے رب اولا دا سینا دا وشو رب العالمین ورکی ندی دا خبرات تصدیقو کو چه دا سدو بلا پښتنه داد نه وکړه ازمنا غوړي خپل خبره ده چې ته باندې واخې شکر وړي اس واخې دې پر رب العالمین جل جلاله و امن والله د آدم علیه السلام نو تر اخري د میرو ته پیغمبر علیه السلام رسول هر پیغمبر ته واخې جبرائیل امین وروړي دا ډیپټي دې دوه ډیپټي دې بل چشتانه نو دیو ته وای چې دا جبرائیل امین چې دا خو د میز دشمن د دکا چې دا ډېر سخت احکام په میز باندې نازل کړی وي دیو چې د میز جبرائیل سره نه لګي کچیرتا تو باندې میکائیل علیہ السلام واخیر وړي دا بیا مې البته په توبه د ایمان وروړي ځکه چې میکائیل علیہ السلام ډیپټي څه دو برمه ورول د ډیپټي په برمه باندې الله پاک میکائیل علیہ السلام مسلط کړه دا رب العالمین جل جلاله و امن والله په دغه شی د خبره جواب کوي. ګورې میرو تاسو د ایمان دعا چې کله وینې سره وی آمنت بالله و ملائکته ته دې دو او کتبه و رسوله والیوم الاخر والقدر خیره و شره کچا دانوی دازدار دغه کی چې د ایمان جز دا کېره شه مای د فائدې نه پښتنو کی ایمان دعا چې چا دانوی نو د ایمان مکمل بیا نه ده پایمان شرف بولامیر تو سیدھا اقرار کوي چې آمنت بالله و ملائکته په الله ما ایمان ده په ملائکه ما ایمان ده د مسلمان په دې چې دا تصور د کېږي چې د یو ملائک سره د میر بغض او کینه وزید البته يهودي دا خبره کوله چې مې جبرائیل امین سره نه لګي رب العالمین جل جلاله و امن والله په دغه شدا فرمایي ګورې دغه نه د ایمان د دعاوې ته اهمیت مهم دی به دی وجنه ایمان دعا چاته نه ورتي په کېره سره سره پوښتنه سره دا کیه چې د ایمان دعا سره کېدو
رب العالمین سے فرمائے کل من کان عدو لجبریل پیغمبر تو ویا چې هغه چا چې جبرائیل امین سره دشمنی وي به جبرائیل امین خو بل جرم نشتا کفر او شرک نه دا کړه بل ګناه نه دا کړه صرف دا کړی فإنه نزله على قلبك بإذن الله دا ته په دې باندې چې سن دلای دې ځون نه نه دلای بلکې د رب العالمین په حکم سره نه دلای نو چې رب کوم ځای ورکی جبرائیل امین هغه نه دلای په دغه چې جبرائیل ګناه کیمدا او بیا نه دلای څه صحیح مصدقا لما بین یدیه هغه شای نه دلای چې د توسي سره کوم شای موجود دا او کوم توسي منیه قیمتو سے دوا دو چې د میر دا کتاب لکه پرندې ول کنه سبق سے تو سبق سے پرندې ول کنه چې دې ثول چې میر باندې چې کوم شای نه دل نه پاغه ایمان وروړي په بل شي باندې ایمان نه وروړي رب العالمین فرمایي چې توسي څنګه کوم شای موجود دا دغه تصدیق کوي کړه وهدى وبشرى للمؤمنين وجبرائیل امین تر نه دلای هدایت نه دلای او خوش خبری دې پر د مؤمنانو چې په دغه هدایت باندې ته کې ایمان وروړي دغه باندې ته کې ایمان وروړي دغه پر خوش خبری رب العالمین فرمایي چې اعلان فرمایا من کان عدو لله وملائکته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين هغه څوک چې دشمنی کوي د الله تعالی یا د ملائکه سره یا د پیغمبرونو سره ګوره د رب العالمین او ملائکاته او ویلو فرمایي په دغه چې جبرائیل امین او میکائیل دواړه ذکر شوی دي رغلی دي په رب العالمین ورسو خصوصیات سره ذکر کوي چې جبرائیل او میکائیل جبرائیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام چې څنګه دغه سره دشمنی کوي نو خبردار فإن الله عدو للکافرین رب العالمین دې دغه کافرونو دشمن دا الله پاک دې موږ ته دشمن جوړ نشي چې الله دې دشمن دې به دې بل دوست چیرې پیدا شي نو دې وجنه دې ایمان دعا ته مراد ورېدو ولقد انزلنا اليك آیات بینات وما يكفر بها الا الفاسقون وای پیغمبر مې په توبه دې کې مشای نه دل کړه دا بالکل شکر دلایل و دې مجدی دي چې دا غنه انکار څنګه نشي کولا او دا غي مقابله دي نشي کولا چې په ټول شي واقعات ده یو مجد د نبی عليه السلام یا قران کریم اعجاز ده چې په اول مقصد دغه شپره په اول سره ته قل ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله کا په شک شو ورته چې قران کریم د الله کتاب نه ده او تو سیده دی یو سورت کو جوړ کیه رب العالمین فرمایي چې په دا باندې ته کا کفر نه کوي مگر هغه کسان چې کیم اصلي بدبختی او نافرمانی وي الله پاک ته منو ته نه وکړي وکلما عهدوا عهدا نبذه هر ور چې دی وداو کی په ودې سره نبذه به ودا دی متکو ودا په اسلام شه ودا چې دا ډېر اهم شی ده خاص کر په یو وخت چې کله نبی عليه الصلاه والسلام پیدا کېده په وخت د جاهلیت په دور باندې وده په باندې د دمر اهم شی او دمر ضروري شی چې دغه کدی و ساتو کو ودارو د چېدل ودا درته راوړه باس په ودا پیدا کوله دی ویلیا ایوی ولیا بناوی ایو د نه په مېر شوی دوم ته کړه د خلک نو رب العالمین فرمایي چې دا منافقین دا يهود او نصارا وداو کې خو وداو ورده ففریقا منهم وعدل الذين بل اكثرهم لا يؤمنون دا فریقا منهم وعدل الذين دا رب العالمین به دغه کسونه له حسوتی چې کیمه کسونه ایمان وروړه د لکه د شی مت ساتو یا عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چو نو دا خلک نه هم به الله پاک ستی چې دې ټول یې مخه ټول یهودا دې نه دې نه پرشستا چې هغه ایمان صحیح ایمان وروړه ده خو بل اکثرهم لا یؤمنون اکثر ایمان وروړه نه ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب
رب العالمین فرمایي چې څو وخت دې ته پیغمبر وغی د الله دې طرف نه وا تصدیق کوونکو دې چې کوم دې سره موجود وو نو په دغه وخت نه بیا واټه ولګي الله وی ورغو من الذين دعوا كسنن اوتل الكتاب چورکړه شو کتاب الله ہے کتاب د الله پاک وراء ظاهره ورس طرف تا دا معنی چې پاک کتاب سے چې ذکر وی اوس کی حکم دی تاو ناغه حکم دی نه درندات ته پاغه مدامن نو ورې دا ورشي الله العظیم ورسته خلی بنی اسرائیل نا اللہ جل جلالہ و امن والہ اټول پیغمبروں نے دا خوستی و چې تو سے ته پیغمبري دیر دو کتابینه می دیر دی حکمت می دیر دا علم می دیر دا خو چې مو اخیری پیغمبر ورسي به تو ایمان پروړی ہے درې میں سے پیره چې ان شاء الله به تو سے اوی تفصیل اور وی ہے رب العالمین چې پیغمبر نه دا خوستیدو لا تؤمنون به ولا تنصرون تاسو به د نبی اخر زمان باندې ایمان وروړي او دغه امداد کوي هغه امداد کوي خو دې ته چې څو وخت پیغمبر راغی او دی ویا په رندو او تصدیق کوي کو دلیل هم ورته موجودو دی بیا خپل کتاب وشو طرف ته وګورو کان هم لا يعلمون او دا سه هغه خپل کتاب ورته چې ګویا کې دی په دامن سره پیژنا الله پاک ته بیرته ته ستا کامل او مکمل ایمان نصیب کی مدغه سبق دې ته سبوت په سبق سے د هروت د مروت مشهور واقعا واشه بلس کې ونه تفصیل دا ناغه ان شاء الله د سليمان عليه السلام واقعا نو ویوای ان شاء الله خیر والله توفیق کو سبق ورکه چې چټي په بل اور دې ان شاء الله کوي سبق دې نه ده کنه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے پیغمبر طور دو فرمایا من کان آغا فکچوی عدوان دشمن لجبریل علیہ السلام فإنه بشکر جبرائیل علیہ السلام جدا نزلہ دانا دلائی علا قلبک پدرد تومند بإذن اللہ پا حکم دی رب العالمین سرا مصدقا جدا تصدیق کوین کدا لما دیہ غشی بین یدیه چې په مخ ته دی شدا وهدى وبشرى ودا هدایت او خوش خبری د للمؤمنین د پوره د مؤمنونه من کان غذ چوی عدو دشمن لله د الله رب العالمین وملائکته او د ملائکه او رسوله او د پیغمبرونه او جبرائیل او د جبرائیل علیہ السلام او میکائیل او د میکائیل علیہ السلام وإن الله بشك الله رب العالمين جدا عدو للكافرين دا دشمن دا کافرون دونوں سے کدا نقطہ تم سے بیان کہ من کان عدو لله نو دے رب العالمین دشمن سے کا نستا خدا اللہ پاک اول نہ کدا لگا گئی کہ اس وقت تے دغه کسانی دشمنی به اول اللہ پاک اول دشمنی اللہ پاک اول دشمنی اللہ پاک تے نو ملائکه او پیغمبر وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ رب العالمین فرمائے پتہ کی طرح نزل کر دی پیغمبر بجائے الیک توتا آیاتین داتا آیاتین بینات چاہ بالکل وضیختی وما یکفر بها و کفر نکی پتہ آیت مند الا الفاسق مگر فسقون نفرمن خلق او کل ما یا ہر ولیق آہد چیدی وداو کی آہدن پیوے ودی سرا نبذه بغرزي دغا ودا فريق منهم يوادل الذين وبل اكثرهم لا يؤمنون اکثر دے یہودی چدی دا ایمان نروڑی ولما جاءهم هر کله چروغی دی رسول پیغمبر من عند الله جنب دی اللہ رب العالمین دی طرفنا مصدقون بلا تصدیق کوي کله ما جاء کتب معهم چې سرا دی دیو نبذا فريق بیو وردول یادل من الذين دیغه کسونه اوتل کتاب چې ورکړه شو دا کتاب یعنی جاهلون نه اخوندون د علم چې وی چا تر علم اسمنی کتاب ورسره هغه کتاب وکړو تاسو ورته کتاب الله کتاب رب العالمین وراء ظاهره ورسه شو طرف تا
दाते उर्दू काना हम ला यालमून गोए के चिदी पदामन तरह पेजियाना दाते उर्दू नजरअंदाज कर का सीधी जे बिल्कुल खुदा की तो ने सारा पेजी आमीन दाओ की चला रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अम्मन वालो मिलतो सिता यहूदी व नसरावे लितबदरीन निजात पना नसीब फरमाई या इलाह अलमीन खुदा जा हजरत सहाबे किराम पनक्श कदम जिंदगी मिस्त नसीब फरमाई या अल्लाह ने खपल पैगंबर तबदरी मिस्त नसीब फरमाई ये इलाह अलमीन खुदा मिस्त तो दे हुक्म मनीन की जोड़ के या रब्बुल आलमीन खुदा मिस्त पागे बंदे अमल कौल तौफीक नसीब फरमाई रब्बुल आलमीन खुदा मिस्त कमिल और मुकम्मल ईमान नसीब फरमाई या अल्लाह मिसई मन सरात मुसलमानों के जोड़ के रब्बुल आलमीन खुदा मिस्त हाजिर जमे दारुद्दीन की कसों ने देवस्तित के कसोने समरा कसोने दागोने वस्तित या अल्लाह पाका ऐसे कटोला हजरतने दगाई बेखदोने न पिराओ फरमाई खुदा समरा भी मरंदा अहले इस्लाम दी रोहानी दी और जिस्मानी दी करेशी दी और अस्पतालेशी दी या अल्लाह कटोले ताशिफे कमिला अजिला नसीब फरमाई और रब्बुल आलमीन खुदा दी मिस्टमर मर्दगों दी दुनिया न तली दी या अल्लाह मस्जिद कलिमाई व ईमानी उड़े या अल्लाह पाका दे कटोले मग़फ़िरत नसीब फरमाई या अल्लाह खुसूसन नबी आबा व अजदाद आगे कब्रिना दियानुर नडक को फरमाए रब्बुल आलमीन खुदा तेरे में रोदिशे व या अल्लाह तेरे में नाराज़ माशे रब्बुल आलमीन खुदा दे खैर बराद रहमत बकदर हजत पर मेहरबानी नज़ील फरमाए या अल्लाह दे खैर बराद रहमत बकदर हजत पर मेहरबानी नज़ील फरमाए या अल्लाह मुस्तक़बिल रज़ा खुद दीदार नसीब फरमाए या अल्लाह तेरे में रोदिशे नथर नरोदिशे से ब्याद में नाराज़ नशे और सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी अस्तग़फिरुल्लाह ताला।